کو سلامونه. علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته د پښتونخوا د لرو پرتو سیمو نه دغه بېوسه خلک راځي. دا یوه مور دغه تاکال نه په دې سور تراق نور باندې دلته راغلې ده، خپلې مجبورۍ او بېوسۍ راوستې ده. خو ما ته خفګان په دې دی چې د مور سره موبایل نمبر نشته چې تاسو ورسره ایخ په نیغه رابطه کړې وي. برخال دې سره به خبرې ترې کوو. مور یې دومره لرې نه دلته ولې راغلې؟ بس زوی چا راله وویل لاړ شه خدای به دې سره شي او دا زوی له وویل خپله مجبوري وله وویل بس دا به نصیب کې دې څه وسه یې وشوه وبه یې کېدله. دا ژوند څنګه روان دی؟ څه ضرورتونه دي؟ بس دغه ضرورتونه دي. زویه پاکه خبره کوم جمله لاړه شم څوک زړه راکړي څوک نوي راکړي څوک وره راکړي څوک چیني راکړي بس په هغې باندې بېګا او سبا ساعت تېر کړي او د مزدورۍ نه یم د خوارۍ نه یم دا وګوره او دا شپږ یتیمان دي کله وږي او کله دې کې څو جینکې دي؟ دې کې څلور جینکۍ دي. څلور جینکۍ دي، یو پسمرګي اله شوی او یو اووه کاله. خاوند یې به څه مړ و؟ خاوند یې بره ماشوم یې ونه شو کولی ودای شو په نیټ یم راغلي تاسو به لیدلي اووه خویندو د پاسه روغ شوی و او هغې د موږ لکه ستاسو چې اوس دا د کلي ګټه وو چې راځي او د لرې ځای نه خلک راغله ولې وویل ویل ښځې وله وکړې خپلوانې لاړه دا سړی ملا او نه یې کولی داسې خو بس لاړ. دې کې داعش راغله ویل دا ډزې چا وکړې ویل دا ډزې ملا صاحب له خپلوان وکړو ملا صاحب نشته ویل بېګا له دې موږ له تیارې وکړې تیارې وله وکړو ګډې وله حلال کړو پیپسیانو ډوډیانو هر شی وخوړه. ماسخوتن کې ویل ماشوم راوباسئ چې مونږ یې وکړو. ماشوم یې راویسته چې زه سیفالله کوم داسې یې وشول. اته ایش کسه زموږ کلیوالا ورکې مړه شو د ماشوم سره او پنځه دېرش کسه دا ورکې مردار شو. اوله کې طالبان راغلل هغه وخت کې د دې ماشومانو پلار شهید شو. دې هم پکې مړ شو؟ همدا ورکې مړ شو د کلي حجره وه که نه او بس دا ټول بچي زما د بچو په ځای دي د کلیوالا یو بس کوتک راوالي او سم تبر راوالي او هر شی راوالي بس دغسې مړي ورکې وشو. نن ته مجبوره دی کیمرې ته کېنولې څوک درسره امداد وکړي؟ بچیا ښه ژوند مې تېر کړی لو مې کړی ګېډې مې کړي کوکنار مې والي کوکنار مې ټول کړي د داسه ولیدم دا ما یتیمانې دا ما په همدې راغټې کړي ما له د پلار نه هېڅ شی نه دی. نور څلور جینکې دي؟ څلور جینکۍ دي. څویمو درجو کې دي؟ یوه پنځمې درجې کې ده یوه څلورمې کې ده یوه درېمې کې ده یوه دویمې کې ده. ته وایې چې دې له څوک کتابونه والي چې څه یې د وسې کېږي چې والی وکړي. تا سره موبایل نمبر هم نشته که نشته وسه موږ ورته مې وویل چې زوی اوړه په سوال غواړم نو زه به موبایل په څه شي والم او چلې مولا کې راځي. ښه داسې به کېږي چېرته ته د ګاونډ نه چا نه موبایل والې که نه زما نمبر خو سره دی که نه نو ما ته به کال وکړي خو چا د سره رالیږلي نو زه به تا ته وایم چې راشه ستا امانت دی ویاخله. بلکل صحیح دا درې پرېغلې یا کوم چې دا دغه کوي در علم کوي علم کوي د دې له کتابونو ضرورت دې له کتابونو تاسو ځئ د کوم ځای؟ مونږ یو د میرویس ګاډۍ د کبابیان او بس نه پاټیر څه نه کېږي شو پراته زما پلاګانۍ د میرویس ګاډۍ او بس پراته تاکان کېږي کری کور کې نه کری کمې پیدا کړی ولا چې زوی دا څو موده خو یې رانه وانغسته د روژې میاشتې مې رانه وانغسته او دا سړی د دې میاشتې مې مېلمه راکوه او د هغې نه مخکې به مو ورته ویل زه مې ویل چې ښه مزدوري مې کوله ښه کار مې کولو ستا جامې مې مینځلې لوښي مې مینځله صفایي مې کوله د وړو غول مې پاکول داسې ته ځئ د افغانستان یې دلته واده شوي؟ نه زه په افغاني باندې واده یم. پلار مې پاکستان دی. ګرانو کتونکو دغه مور دغه خبرې تاسو واورېدې خپل رب ته جواب دیو انشاءالله ستاسو امانت کې به خیانت نه کېږي. شپږ به ماشومان دي څلور پکې دې وخت کې پېغلې جینکې دي چې هغه علم کوي د هغې ته کتابونو ضرورت دی. دا د هغې تاکال نه په تپوسونو دې ځای ته را رسېدلې ده
چې موږ یې وسیله جوړ شو نو خو چېرې تاسو د دې سره تعاون او مرسته کول غواړئ په دې باندې زموږ د موبایل نمبر دی په دې باندې زموږ ایزي پیسه ده انشاءالله ستاسو امانت په دې ته رسي مورې ته بیا کال کې خو چا سره لېږلي زه ته یم چې راشه خو نور رالېږلې ته یم چې مه راځه ښه الله در سره دی صحیح ده او دا غرور هم ډېره زیاته مننه چې په دې حالاتو کې دې نه کرۍ نه اخلي نه دا دنیا د چا د مخه واده ده ګرانه د تونکو ضرور یې مددګار جوړ شه ډېره مننه خوشحاله